من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یم خیبر نیوز ترجیح سرفراز دورانی د نوخار خاور جی تاسو مين ډک سلامونه. قدرمنو دلته جی اضاخر ته راغلی او چې څنګه تاسو ته پته ده نن سبا جی د اوړه جی او ډیر جی ټاپک شروع دی. داسې ډیر خلک دي چې په لین باندې ولاړ دي خو هغوی ته وړونه ملاویږي. دې وخت کې دلته جی موږ سره چې کوم مل مالک دی جی عارف خان دلته موږ سره موجود دی. نو هغوی سره خبرې کوو د اوړه په حواله باندې چې هغوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف خان اول خو جی موږ تاسو جی ډیره مننه چې د یو جهان مننه خوشاله اوسئ که تاسو موږ ته ټایم راکړو. څنګه جی ما دا سټارټ کړو خبر وکړو جی د نن سبا د اوړه جی بیا ډیر جی غټ یو ایشو جوړ شوی دی. که تاسو ګوري دا یو اوړه چې کم دی اول په 2200 روپۍ کې بیا 2300 روپۍ کې بیا جی اچانک 3000 ته لاړو جی بیا ماغه 2650 ته ریټ راکو. د دې په حواله باندې تاسو وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومبي خو زه ستاسو دا چینل ډیره شکریا دا کوم چې مونږ ته ټایم راکړو خوشاله اوسئ او رالل دلته کې او مونږ نه یو قسم له دغه غواړي چې را حالاتو باندې خبرې وکړو. نو داسې دا چې اوس خو دې وخت کې لکه جمع شروع شو او سیزن ډیر په دغه باندې شو ولې چې کله اوړي شي نو په اوړي کې دا یو دغه چې کله دا کټۍ شروع شي نو په هغه وخت کې په هر کور کې چې کوم دی غنم پراتی دی وخت کې بیا چې څومره ټایم تیریږي دی سره سره هغه کم د کور غنم چی نو هغه بند شي هغه بس بالکل ودرېږي هغه ختم شي. د هغه دوران کې بیا د گورنمنت چې کم دی نو دغه شروع شي د سپتمبر تقریبا د سپتمبر نه شروع شي. خو دې ځل خو دا دویم کال دی چې گورنمنت دغه مخکې ورکوي کوټه مخکې ورکوي فلورمل والا ته. نو چې کله د فلورمل دغه شروع شي سرکاري کوټه شروع شي نو د هغه وخت نه بیا رو په قلاره چې کوم دی نو په پرایویټ مارکیټ کې غنم په کمیدو شروع شي. کورونو کې هم هغه غنم ختمیږي رو. اوس دا یو داسې ټایم دی چې جنوري تقریبا تاسو وګورئ نو اینډ دی په دې دغه کې پوزیشن کې دغه دی چې لکه مطلب دې وخت کې مونږ سره په پرایویټ مارکیټ کې غنم ډیر زیات کم مقدار سره پاتې شو. گورنمنت سره شته غنم پراته دي چونکه مونږ ته شارټپال را روان دي او د هغه شارټپال وجه چې دا نو هغه دا چې گورنمنت وخت سر نه چې کم دی نو مونږ هغه کما مونږ ته چې څومره ضرورتو د سلور وانو صوبو نو هغه ضرورت دوی پوره نکړي شو. زمونږه د صوبې چونکه تقریبا 15 لک ټن جوړیږي د غنمو کم چې دا نو دا زمونږ صوبې نه علاوه نورو صوبو کې اومشته خو چونکه الته اغوی سره غنم زیات دي او په بلوچستان کې غنم کم دي خو د بلوچستان پاپولیشن کم دي اغوی په اسانه طریقه سره اغوی هغه ورکول شي. دلته زمونږ په کې پی کې پاپولیشن زیات دي مونږ سره خپل غنم نه کیږي ډیپند کوو په بهر باندې او د دې غټه دغه بزده ویم چې زمونږ صوبایي حکومت لا هغه وخت کې پکارو چې د دې سده باب کړی وي نو داغي د دغه ناغشتو په وجه باندې چې هغه په کنټرست نه دی غشتي دا هغه دا یو دغه سزا چې کم ده نو هغه عوامو ته رسي او نن اوړه ګران دي. بل دا خبره چې پکار مونږ زبا د ویم چې زمونږ عوامو له هم پکار دي چې هر یو سړی پدې کې دي چې رزق ورته 2 او 3 او سلور تروړي اوسم په دغه کې کمیشته چې پکار دادی چې دکاندار بل پکې دا خبره شته چې بعضي دغه کې تاسو وینئ چې لکه ویل کیږي لیدل هم نه دي. موږ خو الحمدلله زمونږ په ډیسټریکټ نوشهره کې ډیر ښه طریقې سره دلته کې ډیسټریبیوشن کیږي د وړو او هر یو مل ښه پوره طریقې سره ماشاءالله وړو ورکوي. نو څنګه تاسو جی دا شارټیج خبر وکړو څنګه ما تاسو ته مخکې دا خبر وکړو چې ماشاءالله زموږ په دې صوبه کې تاسو ګوري نو ډیر ښکلي غنم کیږي هغه نه علاوه جی تاسو ګوري نو پنجاب نه جی موږ ته چې کم دی غنم راځي خو صرف دا زیاتیات چې کم دی د خیبر پختونخوا سره کیږي. تاسو چې کوم خبره کوي نو هغه سره زه اتفاق په دی وجه نه کوم چې زموږ په صوبه کې صرف 3 لک ټن خالص غنم کیږي زموږ کفت چې کوم دی هغه 15 لک ټن دی. نو تلته کې چې مونږ سره کم شارټپال دی لکه د صوبې په دغه باندې هغه 12 لک ټن تقریبا جوړیږي نو 12 لک ټن مونږ ډیپند کوو په پنجاب باندې. نو چې پنجاب مونږ لنه راکې نو دا غي ډیپند بیا چې کم دی نو بیا به د بار نه غنم راغوښتل کیږي هغه کې زمونږ د صوبایي حکومت دا کوتاهی د پکار دادی چې د شورونه چې تا فلورمل اسوسییشن چغي وي چې را زمونږ د صوبې کپت چې کم دی نو دا 15 لک ټن دی مونږ سره 3 لک ټن تا گورنمنت پخپل وي چې مونږ سره 3 لک ټن کیږي نو دا تا خپته لګي چې 12 لک ټن مونږ سره شارټپال دی مونږ ته په ډیپند کوو په پنجاب یا په بار دغه باندې نو پکار دی چې دوی د وخت سره د دې غم کړي وي صد باب کړي وي.
خوشاله اوسئ. قدرمنو جی ماشاءالله عارف صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړې. زړه خو زمونږ غواړي چې غونډه ورځ دې سره خبرې کوو. ماشاءالله ډېر ښکلې او ډېر درنې خبرې وکړې. عارف صاحب جی دا هم خبرې وکړې چې د دې جی زیات تر چې کوم دی که تاسو ګورئ زمونږ د صوبایي ګورنمنټ هم د دې پکې جی یو ذمهوار دی. ولې چې دوی چې کوم د ټن غنم یاد کو نو دا حقیقت خبره دا دی که شارټ فال هم راغلی دی په دې وجه باندې راغلی دی. او راجي صاحب دا هم خبره جی وکړو چې کیدای شي که دا ریټ سیوا هم کیدای شي او کمېدی هم شي. زموږ جی دا ویډیو جی تاسو زیات نه زیات تاسو لایک کړئ، زیات نه زیات تاسو شیر کړئ. عارف صاحب تاسو جی یو ځل بیا ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. موږ دعاونو کې یاد ساتئ جی. الله په امان جی.